اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو مسلمانانو ورونو، دا زما شاګرد دی، د نوم دی علي خان. د ګونګ دی، یعنی د ژبه غوږونه دا کار نه کوي، لیکن بیا هم دومره محنت کوي که نه چې هغه خپل سبق د په اشاراتو باندې روان کړی دی. بل ما تاسو ته پکې سبق دا دی چې الله پاکو غوږونه روغ راکړي، ژبه یې روغه راکړې ده، اورېدل شو کولی، ویل شو کولی. نو لهذا چې قرآن کریم له وخت ورکړو. نو او بله دا صرف د هغه شو او دغه خبرې نه دي، دې ته چې کوم دی په اشاراتو باندې هغه سبق زه ورکوم، دا به راسوئ. نو دې دومره محنت کوي. موږ او تاسو ته چې کوم دی په دې کې یو لوی سبق دی چې انسان څومره محنت کوي هغه چې کوم دی دا کول مرتبې ته رسېدلی شي. نو د نن چې کوم دی دغه کرښه ده دلته زه په اشاراتو باندې ویم. دا فا یادوي. دغه د نن د سبق و دغه کرښه وه. نو لهذا موږ هم چې کوم دی محنت وکړو، ژبه روغه ده، غوږونه روغ دي، د الله تعالی نعمتونه دي، شکریا ادا کول پکار دي. الله پاک دې د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمت الله.